دلزاکو د حکومت او د دې دغه چې سرداري نظام او مغول چې کوم نه خوري ګولر آرمي و سره کلی د جلال وي او د علاقې ته بیا د ون په حساب سره دلزاک هغه پښتانه چې د بعضی مورخین چې 900 سال مخکې د نورو پښتنو د افغانستان نه راوړي دي دغه خلک یا په تاریخ کې راځي چې هغه د سره په حملو کې د سومنات شریک شوی نن موږ ملګرو طارق سید سره موږ راغلي یو دلته کې جلال ته او د سریخ په چې کوم دلته کې شوی و چې کومه د مغولو او دلزاکو منځ کې شوی و او رنګزیب علمگیر سره کومه کې دلزاکو اخیری نسل کشي شوی ده او د یو وطن کړی دی ځای نه د هغه مړو په مقبره کې نن موږ ولاړ یو چې دې ځای ته دا تقریبا کم سے کم 27 کنال کې پراته ده څه به دې پټو کې روان شوي ده او دې په مخکې تقریبا 7-8 کیلومتر کې دا مخکې پراته راځي په ځای باندې دا مړي پراته دي نو نن موږ دې ته دې کې پروګرام کو تاریخ سبه موږ تر دې وزټ وکړو دا موږ ته د خیا ده نن موږ دا شهدا او چې کوم د خپل د مالی غنیمت د پاره مغولو سره جنگیدلی او مغولو هغه په جګړه کې چې کوم نه ټول شهیدان شوي په هغه مقبره کې نن موږ ولاړ یو دا چې دې تصرح کوي دې ته او دا د خپل مالی غنیمت د پاره تر اخر پورې د خپل بچو قرباني ورکړي و د زنانه ورکړي و چې د مغولو با ډیره غیر اصولي خلکو غیر نوم په د اسلام د غیر اسلامي خلکو ای په بچی ملالول په جګړه کې ای په بوډاګانو ملالول پکې ای په زنانو ملالول لري نو په دې ځای باندې اخري حد پورې چې کم دینو هغه جګړه کړې ده او چې دا جګړه شروع شوه دا د یوسف زو دا دلزاک ځان سره ملګری کړل او په شاه منصور کې جګړه تکمو شوله او بیا هغه ځان سره هغه راضي کړ ځان سره انعامونه ورورکه د میلا په لاس باندې نو دا هغه هلته کې خپل سپونه مات کړل چونکې د دلزاکو خدا مالی غنیمت و پښتونخوا د هغې مالی غنیمت د پنجاب هم څه چې سیاسي چې کوم دي نه دم دي هزاره دا ټول علاقه د هغې مالی غنیمت و تر اخري خطه پورې هغې به د خپل مالی غنیمت باندې وجنګېدلو او خپل بچي او زنانه او خپل بوډاګان او خپل نوجوانان هر شهید کړل او دې ځای باندې چې کوم دی نو دا اوس موجود هم په مقبره کې مونږ ولاړ یو دا دې ځای هغه تاریخ دی دې ځای ته چې کوم دی کلي ته غټ کلي د جلال وي او د علاقې ته بیا د ون په حساب سرخ په ځکه وي چې دلته به د وینو خپې سرې کېدلې چې دومره قتل عام دلته کې شوی نو مغل په پکې مړی اداره چې مغل پکې نه دی مړو خو زیات هغه نسل بل چونکې زه دلزاکو د حکومت او د دې دغه چې سرداري نظام او مغل چې کوم نه خوري ګولر آرمي و سره نو واضحه خبره ده چې ریګولر آرمي کې او په دغه کې فرق دی په قبایلي نظام کې نو بس دا دې مختصر غونډه تاریخ چې ما تاسو ته بیان کوم خبرې خو ډېرې دي اوس طارق خان چې دې ته غنیمت وایي که نه نو هغه په دې لحاظ وایي چې کله د پښتانه د محمود غزنوي رحمت الله علیه نه هم مخکې هغې لا په هندوستان حملې چې کړي دي نو هغه وخت کې په دې علاقو کې پښتانه موجود هم دغه دلزاک د هغې ملک یحیی په تاریخ کې راځي چې هغه دې سره په حملو کې د سومنات شریک شوی دی نو غنیمت ځکه دې خاورې ته وایي چې دلته نه کافران هغې رخصت کړی دي لکه جنګونه یې کړي دي د علاقې اخیستې ده دلته کافر وو دا کافر دلته پراته وو دا چوټه لاهور د هغې سټیټ وو د سرو کافرو دا چوټه لاهور سټیټ وو داسې ځای په ځای چې کوم نه رالیګډ شه دا ځای کې لوی لوی دغه پراته وو دلزاک هغه پښتانه دي چې دوی د بعضی مورخین وایي چې 900 سال مخکې د نورو پښتنو نه دي د افغانستان نه راوړي دي دغه خلک یې لرې کړي دي او بعضې مورخین دا وایي چې نه دا 500 سال مخکې راغلي دي خو چونکې د کوم شی د کافر نه واخیستی شي مسلمان واخلي هغه نه هغې ته اسلامي لحاظ سره مالي غنیمت ویلی شي نو په دغه خاطر باندې د مالي غنیمت دا لفظ چې زه استعمالوم نو دا دقه دغه دی په دې ټول تاریخونه ګواه دي چې دا مونږ هغه سره کافرو نه دا ځمکه